كم زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. غزوه احد متعلق آیتنا الله را لګري او دوی خپاو چې مونږ ولې شکست وخوړو. الله وای تاسو خو خپای ټیک ده، اول خو مې در سره مدد کړې وکړ، بیا کار تاسو نه خراب شونه چې شکست راغی، مرکز هم پرېښودو، د امیر د حکم مخالفت هم وکړو. عبدالله دی حاکم الله وای ولقد صدقكم الله وعده، په تحقیق سره رښتیا کړی و الله تعالی تاسو سره وعده ده. استحسونهم په وخت کې چې تاسو وجل دوی باذنی په اراده د الله سره، حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بزدل شوي، وتنازعتم فی الامر، او تاسو اختلاف وکړ په کار د په امر د نبی کې، واسیتم تاسو مخالفت وکړو من بعد ما راکم پس داغینا چې الله خودل او تاسو ته ما هغه څه تحبون چې تاسو خوښ دی چې مدد الهی. منکم بعض پتاسو کې من هغه دی یرید دنیا چې دنیا غواړي، او منکم بعض تاسو نه من هغه دی یرید الاخرت چې آخرت غواړي. ثم صرفکم عنهم، بیا الله واړه ولای تاسو عنهم د دې کافرانو نه، لیبتلیکم د دې د پاره چې الله امتحانو کې پتاسو. ولقد عفا عنکم فتقیس الله پوکړه تاسو ته، والله ذو فضل علی المؤمنین، الله خاوند مهربانه دی په مؤمنانو. آیت کریمه کې د عریضی شکست درې علتونه ذکر شو. یو فشل، بزدلی، سره بزدل شنو شکست بخوري ګوره. دیم اختلاف چې کله راغی نو بس شکست دی اختلاف. هر کار کې چې اختلاف راغی نو ګوري سر نه نیسي. دریم عصیان، د امیر د مشر عصیان نافرمانی چې وشو نو بس خبره خلاصه شوه، بیا د الله مدد اوچتېږي. د مشر نافرمانی به کې مشر درته وایي نه به راځي، خارج کړی مې بیا به نه راځي، که راځي نو د خدای مدد به در سره نه وي. دا یقیني ته وایم، دا ټوکو خبرې نه دي او نه د خندا خبرې دي، دا حقایق. تاسې پې پوه شئ که نه شئ پوه. جهاد کې هم دقه شان ده چې فشل شي، اختلاف راشي، د امیر مخالفت وشي نو د الله مدد اوچت شي. کور کې هم دقه شي چې بچي د پلار مخالفت کوي او خبره نه مني، د الله مدد ورسره نه وي که نه. ولقد صدقكم الله وعده، په تحقیق سره الله رښتینی کړی ده تاسو سره وعده ده د ایاکم تاسو سره. دا ایاکم کې اشاره دی خبره ته کوي. ګوري صدقه فعل دی، کومه مفعول اول دی، الله فاعل دی، وعده دی مفعول ثانی دی. خدا وعد مصدر دی، مضاف دی فاعل ته چې هو دی، او ایاکم مفعول حذف دی. وعده ایاکم، وعده د الله تعالی ایاکم د تاسو سره. وعده کون کې الله شو کړي چا سره د تاسو سره ده، او دا وعده د صدا بن نصر د مدد وعده ده.
متعلق ذکر کې چې وعده د پیسو نه ده چې پیسې به در کوم یا به خوراک در کوم بن نصر خوراک وعده نه ده ګوره دین د وعده ورسره په متعلق سره تاسو په پوښتنه استحسونهم فهو وقت تقتلونهم چې تاسو دی وجل حس قتل توي حس معنا حسم تاخستا حس حرکت توي تحسونهم تاخذون حسهم د دشمنانو نه حس اخستا قتل ولم تقتلونهم دا ورسره لازم دي باذنه بارادته حتى اذا فشلتم تاسو بوزدل شي د قتال فشل بوزدلی توي وتنازعتم اختلاف مقبل امر اے امر النبي صلی الله علیه وسلم فامر د نبی علیہ السلام کې بیل مقام په سبح الجبل چې تاسو په طرف د غر کې اوسېږئ لرمي د وشترو د پاره فقال بعضكم نذهب فقد نصر اصحابنا زمنګ د مرګرو مدد وشو بعضكم او بعض تاسو ویل لا نخالف امر النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د امر مخالفت نه کوو دلته وایو عبد الله ابن جبیر امیر په خپل ناس واغه شهید واسیتم تاسو مخالفت کو امره د امر د نبی په ترکتم المرکز تاسو مرکز پرې خو دو لطلب الغنیمت د غنیمت د طلب د پاره من بعد ما راکم الله پس دا غینا چې الله خود له تاسو ما هغه څه تحبون چې تاسو خو خوي ما تحبونه عید حذف ده من النصر حتا اذا فشلتم دا خو شرط شو جواب یې څه ده وجواب اذا دل علی ما قبل دا ما قبل جملے پہ دلالت کی حتی اذا فشلتم منعکم نصره اللہ تاسو خپل مدد منع تاسو په پوښتنه او تنازعتم بالامر وعصیتم من بعد ما راکم دا ټول جملې عتب دی په فشلتم باندې ها او مطلب په شرط باندې عتب دی مطلب لې زر مطلب نه دا شرط شو او جزاء حسب ده حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بوزدل شوی اختلاف درکې راغی او د نبی اسلام د حکم مخالفت مو کوو منعکم نصر الله در خپل مدد بند کو منکم باز پتاسو کی مناغ دی یرید دنیا چې دنیا غواړي په ترکل مرکز پرې خود د غنیمت د پاره ومنکم باز پتاسو کی من هغه سوک دی یرید الاخرت چې اخرت غواړي په سبت به په مرکز قائم پاتې شو حق قتل تر دی چې وجل شي لکه عبد الله ابن جبیر و اصحابي ثم سرفکم یا الله تاسو واړوي دا ثم سرفکم دا عتب په جواب د اذا چې مقدر دی جواب د اذا سو منعکم دا سرفکم په منعکم عتب دی منعکم نصر خدای پاک تاسو خپل مدد منعک ثم سرفکم بیا تاسو واړوي تاسو مخونه واړو لعنهم د دې کافرانو ردکم الله واپس کې بالهزیمت شکست عنهم د دې کافرانو نسد پاره لیبتلیکم د دې لپاره چې پتا سه امتحانو کی ويظهر المخلص من غیر اخکار کی الله تعالی مخلص د غیر مخلص نا ولقد افانکم الله دا صحابه شان دی ګوري ټول خبره وشو اخیره کې ورته ولقد افانکم او تاکید سره والله لقد افانکم قسم په الله په تحقیق سره عفو شوی دانکم تاسو ما ارتکبتمو چې تاسو کړی دي الله درته هغه معاف کړی دي والله ذو فضل علی المؤمنین الله خاوند فضل دے په مؤمنانو بالعفو پاپه سرا ګوري صحابه د نبی شان کې فرق پیژنده نبی تعالی عفو الله عنک لما اذنت لهم رست ورته خبره کوي اول ورته بخله مې هیڅ خبره نشتا ولې دې داسې کار کاو چې ولې نبی علیہ السلام ته وای زړه ته خفقان ورسیږي کرا د ولې د خبره او د خفقان نمخ کې ورته عفو الله عنک زدل ته سنوي ما خیر دې خدا سے کار دې کړې دې ګورا اصحابو تاول خبره کوي او بیا ورته وای ولقد عفا عنکم خیر دې الله دې تبقنه کړی دا د واسطه او د اصل په من کې فرق دی صحابه سره د الله محمد خو به واسطه نبی وکړه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت د الله بلا واسطه اذکروا استسیدون یاد کړئ هغه وخت استسیدون په وخت کې تاسو خطلې دا استسیدون دا ضرب متعلق د چا پورې دی لیبتلیکم
مقدم پورې دا الله امتحان وک پتا سو استسیدون په وخت چې سو هر طرف ته خطلای یا ولقد افانکم بالله پوکړه تاسو ته استسیدون چې تاسو دا غلطی کوله چې غر طرف ته خطلای پیغمبرم پرې غودو یادار چې بابات پورې متعلق ده پاسابکم غم بغمن الله ورساو تاسو ته یو غم د پاسه بل غم نه فکم وخت استسیدون چې تاسو غر طرف ته خطر یو आवाज مورید چې محمدن قد قتل استسیدون په وخت چې تاسو لری شوی پیدا د پزماګه کې حاربین په داسې وخت کې چې تختیدون کې وي سعود برخته ته وي او خود تر طرف ته غر طرف ته غر په لمنو کې منډه والدات ولا تلونا او تاسو نرا کګیدلای علی حد اچا باندې ولا تلون معنا تعرجون کی تاریخ کګیدو ته نرا کګیدلای چاته بر سره روان یو ګوري دا سکنه چاته دا سینه کتل والرسول يدعوكم او پیغمبر आवाजونه کول تاسو ته پیو اخراکم من اخراکم شاده طرفنا هغه دلینا چې شاته کېو نبی اسلام استقامت او شجاعت دې ځغنه دې تقریدلې فی اخراکم کېو فی څه ذکر کړ چې فی اخراکم کېو رستای پای په ډله کېو د غزینه درته आवाजونه کول ایم ورایکم شاده طرف نه یقول ویلی الی عباد الله ما ترى شهید خدای بندگانو الی عباد الله پانا رسول الله من کرب له الجنه سوکرا شهغه پر جنت فاصابکم غمم بغم فجازاکم الله جزا درکړه تاسو ته غمم یو غم بالهزیمتی دا شکست غم بغم بسبب غمکم الرسول په سبب د دې چې تاسو رسول ته غم رسول او بالمخالفت په مخالفت نه باب سبب یې یا بابا په معنا د فوق سره شي پاسابکم الله ورساو تاسو ته غم یو غم بغم من فوق غم من پاس د بل غمنا یو غم د شکست او د مرګرو د شهادت او د زخمونو او د بل غم د نبی علیہ السلام د شهادت یو غم در تورسو بر د بل غمنا تاسو په پوښتنه کې نه شي پي یا وقیل چایل په معنا تعالی سره دا پاسابکم الله ورساو تاسو ته غمن یو غم مضافن علی غم چې د چندو په بل غم باندې فوق الغنیمت چې د غنی فوق الغنیمت چې غنیمت پوتیا وا تاسو خدا غم او بل غم درته ورسې چې نبی رسول پتل دوی ډېر تکلیفونه خوړلی او ډېر مرګري شهیدان شو کې एकदम دالی دلی وینو ډېر بخافوي الله حکمت دا چې د نبی رسول د شهادت आवाज خورا شو نو دی دا ټول خیر دی خو چې نبی رسول بچي چې بیا نبی رسول بچنه دا غمونه دوی ته اسانه شوی خیر دې خبره نه کم دا سوي نه دا غټ غم ورته نه وي خو درې نو دا مصیبتونه په پیګران وي او غم کده غم شرمېدل په ما باندې راتل جوړه غم نه دا ادو غم نو ها داسه د پارا لکای لا تحزنو د دې د وجنا دا غمونه در تراله چې تاسو غمجن شي علامه په صفاتکم چې تاسو نتلی من الغنیمت د غنیمتنا ولا ما صابکم او پاغه سچ رسیدلی تاسو ته من القتل د قتل والهزیمت او د شکست لکای لا متعلق د ابا یا بیا صابکم کدا صابکم پوری شنو پلا زائدتن لا زائده ده الله د تغم د صد پر ورسو لکای تحزنوا دې د پر تاسو غمجن شي الا ما پاتکم وما صابکم پاغه سچ در رسیدلی کم تکلیفونه باقی غمجن شي دا بل لابم زائده شي او کدا ابا پوری شي خدای تاسو ته معافي وکړه لکای لا تحزنوا علی ما پاتکم چې تاسو د لاس نه وتی چې باغی غمجن نشي ولا ما صابکم چې څه تکلیفونه درته رسیدلی باغی غمجن نشي والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په څه چې تاسو کوي ثم انزل علیکم بیا الله را نازل ک پتا سو من بعد الغم د غم نرستا امانتن امنه در باندې را نازل ک نواسا چغه چټکه د خوبا دا نواسا بدل دے دا امانتن نه ها امنه در باندې را راځي امن چې چټکه د خوبا چټکا خوب چټکه پیراله دا چې پرې وتا
دا خوب سړی ته بلا ډېر راحت ورکوي د غم خپله یو ستړیا یو خدای سړی ستړی ستومانه شي ټوله ورځ تېره کړي او خوب هم ونه کړي او دې مصیبت هم پرې راشي نو بدن سخت تکلیف لږ شان جټکه د خوب پرې راشي بدن ته راحت میلاو شي خدای شان بدن خوشحاله شي تازه شي سړی دیم قول دا دی چې نواسا مفعول دی د انزله دپاره ذوالحال دی امانتن حال دی نو حال په ذوالحال ذکر مقدم کړی چې ذوالحال نکره ده کنه بیا تقدیم د حال واجبي کنه معنا به دا شي ثم انزل علیکم بیا الله نازل کتا سبحانه پس د غم نه نواسن جټکا په داسې حال کې چې امن وا بیا خو حمل نه صحیح کېږي ځکه حال خو به ذوالحال حمل یو دلته حمل نه صحیح کېږي ځکه حال خو مصدر شه امن کنه امن یې در باندې نازل کړ نا الله جټکرا نازل کړه ذو امنن ذا امنن چې خاوند د امن وا یا آمنا چې امن ورکون کی وا نو حمل به صحیح شي دریم قول داره چې امانتا دا حال دے دا علیکم دا دی کم نا اللہ نازل کا پتاسو نواسا جٹکا امانتا پتا سے حال کے چتاسو زوی امنن خاوندان دا منوئی امانتا بیا دا کم نا حال تازی بھی پوچھیں کنه شوی په پوي دته مشهور اعتراض دی خو نه به کوم علمي استعدادونه ډېر کم دي سرسري خبري وځه ته کوم جوړ بنظم مته علمي استعدادونه ډېر کم شي طالبان په خپکی کې مونور مليان هم نه پويږي نو طالبان به پیسه پوي دا څه سوال دی چې د ستاسو د 400 ور باندې په بل څو ګوري نه پويږي دا ته یقین سره نه تکبر کوم نه تکبر د انسان سره خایي د مسلمان سره د مسلمان صفت نه د کبریا او ردای خو د یقیني خبره حقایق بیانول کې تکبر نه ځخه نه پويږي قسم دې چې ګوري دا ته یقین سره هم کني تاسو تجربه وکړئ اعتراض دا دی چې امانتن حال شي بعضی وی چې امانتن مفعول له دی سشي ګوري الله تعالی نازل ک پتا سو د غم نرستا نواسا جټکا صد پاره نازل کړه امانتا للامن جټکې د پاره د امن دار امانتا با مفعول له شي د ځله د پاره کړه بیا اعتراض متوجه قاعده خدا دا چې پایل د مفعول له د پهله مول له به یوي کړه ادلته یو نه دی امن چاته حاصل شوی مؤمنانو ته امن چا را لګلو الله دا انزل فاعل الله دی او دا امانتن فاعل څوک دی مؤمنان دي نو فاعل د مفعول له د پهله مول له یو نشک تاسو په پوښتنه کې نه چي ډیر جوابونه شوي دي خ جواب ادا ده سمان زلاله کې من بعد الغم دا په امانتن نواسا دا انزل علیکم الغم انزل علیکم من بعد الغم امانتا د دې مطلب در استنعسونا په وخت کې چې تاسو ته جټکار اله د نواسا د وجه نه د انزل او د دې ټولي جملې معنا څه شو تنعسونا په وخت کې چې په تاسو جټکار اله تاسو په جټکا کې شوي د څه د پاره په جټکا کې شوي امانتا د امن د پاره تنعسونا پایل څوک دی مومنانو دا امن پایل امانتن پایل د ایشن پایل یو کدا تعویل پکې ونه کې نو ګوري دا اعتراض نه د پکېږي په بل طریقه صحیح سو او جټکا څنګه جټکا وا نواس جټکې ته د خوب معمولی شان جټکا یغشا پیاو تاثر ده یغشا چپټول دی نو استای پتن یوټلا منکم تاسنا وهم المؤمنون فکان یمیدون فزیدل برا غرزیدل به تحت الجحف د صغرنا لاندې وتسقط السيوف اور غرزیدل به تری منهم دتی تری بدل اسنو غرزیدل پرې بوت دا کوم مؤمنانو منافقین باندې جټکان راځه ذکر دا خو امن وکړه که منافقین چې ورسره باغی جټکا مټکان راځه وطائفتن یوټلا وقد حمتهم انفسهم په سوچ کې چولیو
دوی ځانونو د دوی ځانونو په سوچ کې چولیو چې منګه بچ نبی رسول الله غم ورسره نو ځان غم ورسره اے حملتهم علی الهم باشه په دوی باندې بغم بلا رغبت لو هیڅ سوچ نو دوی سره هیڅ رغبت او مینه نو دوی ته سره الا نجاتا مگر د ځانونو د نجات دون نبی صلی الله علیه وسلم او صحابي ان نبی رسول الله صحابان ولم يناموا دنشوا هم المنافقون یظنون دوی ګمانونه کول بالله فالله باندې غیر الحق نه حق ګمانونه ظنن غیر الحق اشاره دی خبر دی کوي چې غیر الحق دا صفت ده ظنن مفهوم محذوف ده بار هغه مفعول مطلق ده یظنون په ترکیبي صحیح یظنون بالله ظنن غیر الظن الحق ادا الحق صفت ده ظن محذوف ده بار ظن الجاهلیت ک ظن الجاهلیت په شان د ګمانونه د جایدا منسوب ده بنا د حافظ سره ایسے تقدی چاہی عقیدہ کړی دا چن نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام قتل وجل شو ولا ينصر د دې مدد بن کیږي یقولون دی بویلی هل لنا من الامر شيء آیا من تشتره د دې فتح ناس شي هل استفهام د انکار د پاره منګه اسه لګیا یم د خدای مدد نه کوي بس اسه ستړي ای پکې هل لنا ما لنا من الامر من شيء نشته من ته د دې کار نه د نصر مدد نه الذي وعدنا هو چاله سرواده کړی دا من شهید شي من زائده ده استقراق نه کما نه پیچ مستفاد د استفهام نه ده ها تجربه پوي قل لهم وادیتین الامر یقینا امر كله طول لله د الله سره ده فیصله ټول د الله سره كله با تاکید شي د الامر او موقت سره د موقت نه د به سم د نشو لله به خبر شي او دیم ترکیب دا لین الامر كله لله بیا به كله مبتدا شي لله به خبر چې مبتدا سره خبر نه به خبر دی نشي بالنسب توکید او رب یا پر رب سره مبتدا د خبره لله القضاء فیصله الله دا په کوي ما ته ساو چې خو شي یخفون دی پټای پیان په سیم ځانونو سره ما خبر لایف دون لک یسیرون لک چتاته نخکار کوي هغه سدي یقولون بیان د ما قبل د پر یخفون د پر بیان دی پټای کوم خبره یقولون وای دوی لو کان لنا من الامر شیء کچرتوي مونږ ته دا الله د مدد نه سیسا ما قتل نه ہونا دلته مونږ نه وجل کې دی لیکن دلته وجل کیږي نو معلومه شاه چې د الله مدد مونږ سره نشتا تجربه پوي سي کړل استثناء د نقیض د تعلی نه غوړي نتیجه نقیض د مقدم ده ها لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا لیکن قتلنا ہونا فما كان لنا من الامر من شيء اے لو کان الاختیار الینا کچر اختیار منتوي لم نخرج من نویستل کې ده پلم نقتل من بنو وجر کې ده لیکن اخرجنا کرها من په زور رويستری شو قل لو موعدوا تلو کنتم کچره و تاسو پی بیوتکم بکورن تاسو کې پپی کوم پتاسو کې مناسو کې كتب الله علی قتل چلا مقرر کړی ده باغی بار قتل برزه خرج راوتی بیا کسان کتب علی مرقد قضی علی مرقد چې په سره باغی د قتل شوی دا من کوم استاسنا الی مزاج مزجع زید ملاستی زید ملاستی د خوبمی د عام دی او مطلب د مرګم زید ملاستی دا مرګ هغه ته مسرع وای د مسرع د مزجع په مت کې مو خصوص مطلق دی مزجع د خوب زید د مړ کېدو زید ورته یو مسرع صرف د مړ کېدو زید وای مسارع امرا پریوتلو د زینو د دې ته په یخترو ولم ينجو او نجات بنوي ور کړې دوی تناس دي دوی لئن قضاء تعالی کائن زکه پیسره د الله کیدون کی د لا مال خامخا وقال ما قال بهود الله وکړه غسې چوکړه په هوت کې لیبتلیا دا متعلق د لیبتلیا ذکر کوي جار مجرور متعلق د پہلے معذوفه ده پات یبتلیا یختبر الله تعالی امتحانو کی ما دا خبرو پی صدورکم تاسو په زړونو کې دی قلوبکم من الاخلاص والنفاق د اخلاص او نفاق نا او یمحص یمیز دې لپاره چې جدا کی ما خبرې پی قلوبکم تاسو په زړونو کې دی والله علیم الله په دې بذات صدور په خواندان د سينو بما فی القلوب لا يخفى شيئا فالله سندي پټوي نما يبتلي الله امتحان کوي ليظهر للناس چې اظهارو کې د خلکو ته ان الذين كانوا كسان تولوا منكم چې شایګر زول استاسنه د قتالنا يوم بغير زبان التقل جمان چې دوه ډلې جمع شوي جمع د مسلمانانو او جمع د کافرانو او به احد کې وهم المسلمون دا مسلمانانو هغه کسان چې شایګر زول د میدان پریخه
ان لا 12 مگر 12 کسانو چې نو تختی دي خو روایت کې دا دي کنه چې 14 کسانو و د مهاجرونو و د انصارونو د مهاجرونو او کسان دا ابو بکر رضی الله علی رضی الله عبد الرحمن ابن عوف صاد ابن ابي وقاص طلحه ابن عبد الله ابو عبيده ابن الجراح زبير ابن العوام او د انصارونو خباب ابن منذر ابو دجانه عاصم ابن ثابت حارث ابن سمه سهل ابن حنیف اسید ابن حزیر سعد ابن معاذ دا بختور صحابه د نبی علیہ السلام سره پاتې دي نه دی ابو بکر پاتې وګورئ انما استزلهم الشیطان ازلهم الشیطان خو یولی ودی شیطان ازل اب سید اشاره دی خبر کې سین د استفال د طلب د پاره نه دی به وسوستی خو یولی ودی شیطان په وسوسې د سره به بعضی ما کسب په بعضی هغه چې دی کسب کړی من زنو چې مخالفت د امر د نبی رسول او سالدار چې مخالفت خو کړه ټول خو نو کړه کنه مصیبت چې راشي خو عامي کړه ولقد اپ الله ونم بتقیس الله پوکړه د دین ان الله قنا الله غفور للمؤمنین حلیم صبرناک دے لا يعجل على العصاة جلدی نه کوي په نافرمانو باندې بس دې